یو کس تپوس کړی دی چې اس او سوه خرګوش دا حلال لیو کنه، سوه حلاله ده او اس چې کوم نه د امام صاحب په نږدې باندې د هغې حلالول نه دي جایز، نوره یې مه وایي شي او خوړی شي. دا یو پرچي ده، یو ټکی لیکلی دی خو په هغې زه پوه نه شم، او لاندې لیکلي غریب حدیث کے بارے میں رهنمائی فرمائے. غریب حدیث هغې ته وایي چې د هغې راوي په یو طبقه کې صرف یو وي او راوي ثقه راوي وي، هغه د غریب وي. یو کس تپوس کړی دی چې په هره میاشت کې 3 ورځې روجي چې سړی نیسي نو د کومې ورځې نه به یې شروع کوي؟ ستا خوښه ده چې د کومې نه یې شروع کوي. البته په روایاتو کې د بعضې ورځو په باره کې رهنمایي حاصلېږي. بعضې روایاتو کې راځي ایام بیس چې هغه 14 14 او 15 دي، په کومو ورځو کې چې سپوږمۍ د هغې رڼا برېښنا مکمل شي. د سپوږمۍ په حساب سره د میاشتې 14 تاریخ 14 او 15 د ایام بیس دي. بعضې کې اول د میاشتې 3 ورځې خالی اتوار 4، بعضې کې اخر د میاشتې 3 ورځې منګل بدھ جمعرات د دې تذکره ده. او بعضې حضرات محدثین وایي چې دا 3 ورځې د مختلفې هم ونیوي نو هم ټیک ده، ثواب حاصلېږي، ځکه چې بعضې روایاتو کې مطلقاً ذکر دي چې په میاشت کې چا 3 ورځې روژې ونیوي نو که یو روژه تا سر کې ونیوه، یو دې په منځ کې ونیوه، یو دې په آخر کې ونیوه، میاشت کې 3 پوره کې سپوږمۍ په حساب سره، نو هم په دې سنت عمل شو. یو کس تپوس کړی دی چې خلک وایي چې کومه وظیفه کوي نو د هغې اجازت ضروري دی، آیا دا خبره ټیک ده او که نه؟ وظیفې په 2 قسمه دي. یو وظیفه هغه ده چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه معصور ده، لکه د هغې لنډ مثال به زه تاسو درکم. مونځ پسې 3 ځله سبحان الله، 3 ځله الحمدلله، 4 ځله الله اکبر، یا د سملاستو په وخت کې دغسې ویل. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای نو داسې وظایف، اذکار، ادعیه چې د الله رسول نه په حدیث کې معصور دي، په هغې کې چا نه اجازت اخیستو ته ضرورت نشته. دویم قسم وظایف داسې دي چې هغه مجربات دي او د علاج دپاره دي. هغه علاج مختلف کیدی شي، هغه علاج د زړه اصلاح وي او که یا بیماری ښه کیدل وي، نو هغې کې د هغه کس په هغه ترتیب باندې او په اجازت باندې تلل ضروري دي، بیا فایده پوره مرتب کیږي ګنې نو نه. یو کس تپوس کړی دی چې یو زنانه ده د خاوند د اجازت نه بغیر د خاوند په مال باندې بعضې څیزونه واغشتل او خپلې مور کره یې واستول، او د دې زنانه مور ناجوړه ده او ورور یې غریب دی، نو دا مال چې دی واستولو په هغې څیزونه واغشتل دا څنګه دي؟ دا جایز نه دي که چېرې د خاوند د طرف نه دې ته اجازت نه، او که د خاوند د طرف نه دې ته اجازت وي نو بیا د خاوند مال داسې ورکولی شي. او اجازت په مختلفو قسمونو دی، صراحتاً او دلالتاً او اشارتاً. صراحتاً دې ته وایي چې دی ورته په خوله ووایي چې زما مال کې چې ته څومره مال مور او پلار کره وړې شي تا ته اجازت دی، بیا وړې شي. او اشارتاً داسې دی چې اشاره ورته وکړي، د سر اشاره، د لاس اشاره، د ژبې اشاره. او دلالتاً او عرفاً داسې دی چې په هغه ځای کې خلک داسې کوي نو دی خاوندان په باندې بد نه ګڼي، د هغې ځای عرف ته وي، د هغې محلې، د هغې قوم، د هغې خلکو بیا اجازت شته. که چې دې کې یو صورت کې اجازت نه وي نو بیا د مال اخیستل جایز نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ابو سفیان بیبي راله هنده او وی چې یا رسول الله زما خاون لاس ډیر راښکلی استعمالوي په خرچ او اخراجات کې، زما سره بچي دي، نو زه د خاون په مال کې د ضرورت څیزونه اخیستی شم، اوچتولی شم. ورته یې وفرمایل چې او خو معروف طریقې سره. معروف نه مراد چې عرف کې کوم داخل ده، ستا د علاقې چې کوم عرف دی، یعنی ښځه د خاون په مال کې چې کوم شی دغسې اوچتولی شي نو هغه څیزونه اوچتولی شي. مثلا زنانه چې کله روټۍ پخوي نو اوړه راوالي، نو دا وړې راوړي خاوند دي، تروړی راوړي د بورۍ د بازار نه راوړي د دوکان نه، او دا زنانې چې کوم نه راوالي او پخوي نو د هر موقع باندې خو دا تپوس کولو ته ضرورت نه، نو دا اخیستی شي. اوس که یو خاوند داسې وکړي چې هغه په ښځه پابندي ولګوي چې روټۍ به نه پخوي او دا هم نهر ده او بچي هم نهر دي، نو دا بغیر اجازته دومره اخیستی شي چې څومره په عرف کې هغه نه روټۍ پخېږي. یو کس وایي چې زه په کور کې یوازې زما ورور بهر ملک دی او هغه پیسې راستوي کور والو دپاره،
او چې کله د کور د افراد ما سامان سودا غشتو د پاره بازار ته واسطی نو زه سودا راړم په هغې کې څه پیسې بچت کم او هغه په جیب کې واچوم بغیر د چا د تپوس نه. آیا داسې کول جایز دی؟ نه دی جایز. ضرور مال دی که چېرې داسې وي چې د شریکي مال وي ته دلته کار کوي رور دی هلته کار کوي بیا یو میدان کې دا اچوئ غورځوئ یې نو بیا خو جایز دی. لیکن که چېرې داسې نه صرف د رور مال دی او تا ته اجازه نه درکړې هم د هغه د اجازه نه بغیر نشي اخیستی. یو کس وایي چې یو سړی حالت جنابت کې دی هغه په موبایل کې تلاوت یا بیان وغیره اوري دا څنګه دی ګناه ده او که نه ده؟ نو تلاوت کول حالت د جنابت کې نه دی جایز، نه په قرآن پاک کې او نه د قرآن پاک نه بغیر په یاد باندې. البته که په غوږونو کې پروزي اواز اوري نو په دې کې څه حرج نشته، بیان هم اورېدی شي. لیکن دومره وخت په ځان باندې تېرول چې په هغې کې سړی بهر ګرځي را ګرځي او جنابت کې او یا په باندې د مونځ وخت تېر شي او دی په جنابت کې وي دا ګناه ده. یو حدیث مبارک کې راځي لا تدخل الملائکة بیتا فیه کلب او سورة او جنوب او کما قال علیه الصلاة والسلام. هغه کور ته د رحمت فرښتې د سکینت فرښتې نه نازلیږي، د خیر راوړو فرښتې نه نازلیږي چې په کوم کور کې سپی وي او یا پکې تصویر وي ځوړند وي په دیوال باندې او یا پکې چومبي سړی وي یا ښځه چې په هغه باندې او چومبي سړی او ښځه مراد دا دی چې مثلا د مونځ وخت به تیر شي د اعلان بینا او مونځ نه کوي. یو کس تپوس کوي چې پیریان پیسې پټولی شي او که نه. زمونږ په کور کې 2 ځله داسې شوي د دې وجه څه جوړېدی شي او پیریان پیسې پټوي لیکن خپله په کار نه راځي د پیریانو، ځکه چې پیریان چې کوم خوراک کوي او کوم شی هغې اغوندي نو هغه دا نه دي زمونږ په دوکانونو کې چې ملاویږي. د پیریانو خوراک جدا دی او هغه هسې دی، هغه داسې ځونه نه خوري. لیکن دا پیریان چې پیسې پټوي دي پسې شاته هم انسان وي. دا انسان چې ځان نه شیطان جوړ کړي د شر دومره وسیع شي چې بیا ټوله دنیا ته تنګوي. دا هغه عاملان دي چې هغې پیریانو ته وایي چې ما ته دا شی راړه. نو هغه پیری غریب خو د ده تابع دی، ځکه چې دی که خبره یې نه مني نو دی ورته سزا ورکوي، هغه ته یریږي، هغه کمزوری دی. نو بیا هغه لاړ شي نو شان غلا وکړي، پیسې ترې راپټې کړي نو ده ته یې راړي. نو دی خوشحالي چې ما سره پیسې راغلي حالانکه دا غلا ده خو د چا په ذریعه یې کړي ده. نو پیری داسې کولی شي خو د هغه خپله په کار نه راځي. یو کور هغې ما ته ووایي چې زمونږ د کور نه صندوق نه تاله صندوق نه پیسې ځي، ته څه چل وکړه. نو ما ورته وویل چې زه خو په پیریانو نه پوهېږم، دی سره مې دوستي نشته، تعلق مې نشته، ما څه نه دي زده. بیا ما څخه یو کس راغلی و د قصور نه، پنجابی و، هغه غټ عامل و، عمر نه کم خو عامل و، ښه تکړه. هغه ته ما وویل چې د دې خلکو دا پریشانی ده. هغه څه چل وکړو، هغې نه پس کیسه بنده شو. بیا هغه پیریان رانل غلا تې ونه شو. نو ستا نه که غلا کېږي نو په چا انسان یې مه راړو چې دا مې رور پټي کړي یا مې ورندار پټي کړي وي یا به فلانکي پټي کړي وي، کېدی شو همدغه جناتو پټي کړي. خو جنات چې نیکان وي هغې دا کار نه کوي، او یا زورور وي نو د بل دپاره د مجبورۍ نه کوي، یا کافر دی نو کافر خو بیا هر څه کوي. یو کس وایي چې چا سره د حسد کول نه به ځان څنګه ساتم؟ حسد کول نه ځان داسې ساته چې حسد ستا په زړه کې راپورته کېږي. اول په هغې باندې عمل مکو. لکه حسد د په زړه کې چا سره راپورته شو، اوس حاسد سړی د بل غیبت خامخا کوي، غیبت یې مکو. حاسد سړی د بل سره دشمنی جوړوي، دشمنی مو جوړوه. حاسد سړی مخامخ بل ته پیغور ورکوي، خبرې ورته کوي، پیغور او خبرې مو. حاسد سړی د بل په مخ کې د هغه کس بد وایي چې چا سره حسد وي محسود، د هغه بد چا سره مه وایه. او ته وایې چې علاج څه دی، څنګه به دا حسد ختموم؟ نو علاج دا دی چې دی محسود ته، محسود نه زما مراد هغه کس دی چې چا سره ته حسد کېښه، هغه ته دعا کو چې یا الله دا شی چې کوم نعمت د وجه نه ما ورسره حسد جوړ شوی دا نورم ورکړي. ستا په دې زړه باندې باري چلیږي یاري چې دا دعا کې خدا کوا، ځکه چې ستا پې تاوان نه کي. یا الله دا نعمت نورم ورکړي. او دویم دا کو چې هغه ته څه ډالۍ مالۍ ورکو، زړه به دې نه غواړي، یو قلم ورته ورکړه، یو بل یو شی چې ستا په وس کې هغه ورته ورکړه، دې سره حسد ختم شي.
یو کس وایي چې تا یو ځل ویلو چې په موبایل کې آډیو قرآن اورېدو سره ثواب نه دی. ما داسې نه دی ویلي، ما داسې ویلي چې کوم ثواب په مصحف کې تلاوت کولو سره دی هغه په موبایل کې تلاوت کولو سره نه دی. ما د اورېدو باره کې نه ویلي. کوم ثواب چې قرآن پاک مصحف دی ته وایي دا جوماتونو کې چې پروت دی، په دې کې چې کوم ثواب دی هغه په موبایل کې نه دی، ځکه چې موبایل د نویو مختلفو څیزونو لپاره استعمالي او دا قرآن په دې کاغذ باندې صرف دا قرآن لیکل شوی. دغه وجه ده چې د دې تعظیم بکې او د موبایل تعظیم ته هغه څه نه کې. موبایل ته کله دغه څه وغورځې، کله ستا په موبایل په ځمکه پروت وي، قرآن پاک سره دا چل نشي کولی، ځکه چې قرآن کریم مصحف دی. نو قرآن پاک کې مال تلاوت ذکر کړی دی چې په هغې کې تلاوت کې کوم اجر دی هغه په قرآن کې نه دی. بالکل دا مې نه دی ویلي چې اجر پکې نشته. په موبایل کې چې قرآن پاک وي تلاوت ثواب شته، لیکن کوم اجر چې باقاعده په مصحف کې دی هغه د مصحف کې د ویلو ثواب ته نه ملاوي. او باقي جګانې بجانې چې په موبایل کې اورې هغه ستا په بدن کې شیطانی هیجان پیدا کوي، شیطانی اعصاب شیطان دغه کوي، شهوت تیزیږي هغې سره. د هغې شر په موبایل کې او د موبایل نه بهر یو شان دی. نو په موبایل کې اوریدل او بهر اوریدل یو شی ګناه ده، بلکې موبایل کې د هغې ګناه ډېره شي. وجه دا ده چې مثلا که چېرې ستا په سر پټکې وي یا دې ګیره ده یا ته مسلمان یې او داسې یو محفل کې بهر ودرېږي چې په هغې کې ټنګ ټکور دی، نو خلک وایي چې لکه ته هغه کس چې جومات ته مونځ ته ځي او دې ځای کې ولاړ او موبایل چې کوم دی نو په هغې کې اوري، نو په هغې کې ورسره که ویډیو د ښځو تصویرونه هم ګوري نو څوک درته څه نه وایي. نو د دې شر ډېر لوی دی په نسبت د بهر. یو کس تپوس کړی دی چې پیشور سائل یعنی کسبګر سوالګري ته پیسې ورکول څنګه دي. کسبګر سوالګري ته پیسې چې ته وپېژنې نو بیا مو ورکو، خو سپکه خبره ورته مه کو. یا نشهي دی ته پوهېږي چې زه ورته ورکم نو دی په دې باندې چرس پوډر یا بل یو شی اخلي نو هغه ته یې مه ورکو. او که چېرې ته د هغه سره مدد کول غواړې او د هغه بچي او ښځه شته دی نو د هغه کور ته دا شی واستو، وړه ورته واخله، بل یو شی ورته واخله د ضرورت شی، هغه ته یې لاس کې مه ورکو ځکه چې هغه یې ضایع کوي. یا سائل داسې دی چې هغه پیسې جمع کوي او ډېر غټ پیسې هغه سره جمع شوي دي او هغه بیا هم سوال کوي، نو ده ته یې مه ورکو. لیکن سخته خبره ورته مه کو ځکه چې سائل رټل دا د قرآن پاک د نص خلاف ده. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي واما السائل فلا تنهر، سائل رټه ما، سائل مه رټه. چې ته یې رټې ته ورته یې دومره غټ سټ تی نیولی دی، مزدوري کولی شو بیا هم ته پیسې غواړې، دا رټل دي، دا ګناه ده، دا د قرآن پاک د نص خلاف ده. بل تپوس یې کړی دی چې ملازمین سے د ملازمینو نه جبرن ګروپ انشورنس کټ کېږي او د ملازمت نه پس ورته دا منافع میلاویږي. دا مفتي صاحب نه تپوس کوي بیا وروستو دې کې بعضې صورتونه داسې چې هغه ټیک دي، لکه څنګه دی پروویډنټ فنډ دی، جی پی فنډ هغه حضرات علما د هغې اجازت ورکوي او د نورو څیزونو نه. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی دی خپل کور یې په کرایه ورکو او د کرایهدار نه 1,00,000 روپۍ اډوانس واغشتي او جایز کرایه ورته مقرر کړه. آیا مالک مکان د اډوانس رقم د خپل ذاتي کارونو لپاره استعمالولی شي او که نه؟ نو دې ته زمونږ په پښتو کې ګاڼه وایي او په اردو کې دې ته ګیروي وایي. د ګاڼې حکم دا دی دا ته ځکه اخلی چې دا سړی اونه تختی اسې نه چې پکې میاشتې تیري کړي، مثلا 1 میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې 6 میاشتې کال او دی وایي در کوم کرایه او در کوم بیا لاړ شي پټ وځي. تا سره کم از کم د هغه دا پیسې پرتې وي، د هغه د نشوالي په صورت کې ته دا پیسې د هغه د دې ګاڼې نه وصولي. لیکن د ګاڼې خپل حکم دا دی چې دا به تا سره محفوظ پرتې، دا یو امانت دی، دا ته په خپل استعمال کې نشي راوستی. اوس نن سبا مفتیانو کرام سوی د دې په باره کې ما ته علم نشته، لیکن زمونږ کتابونو ټول دغه لیکلي دي چې دا ګاڼه ده، د دې حکم دا دی چې دا به استعمال نه. البته داسې کولی شي ته چې کله کور په کرایه باندې چاته ورکې نو مثلا ته هغه کور ورکې په 15,000 روپۍ د میاشتې کرایه باندې، نو ته 5 ته په 12 کې ضرب ورکه 12 5 60,000 روپۍ شوې د کال.
ته داسې کولی شي چې هغه ته ووایې چې وروره د میاشتې 50,000 روپۍ دي او ما ته 80,000 روپۍ اډوانس دا ټوله کرایه د کال راکړه، ته هغه کرایه واخله، هغه ځان سره کېده، دا استعمالوه. هغې خامخا حفاظت کولو ته ضرورت نشته ځکه چې ستا کرایه ده. اوس چې کله دا کرایهدار په هغې کې پاتې کېږي 12 میاشتې تېرې شوې، نو بیا د را روان کال ته نه بیا اډوانس کرایه واخله، خو دا به په کرایه کې مارې. دلته کېږي داسې چې مثلا اډوانس پګړي ورته وایي یا ورته اډوانس وایي یا ورته هر څه چې وایي، په هغې کې ته نه 1 لاک بیلې واخلي او کرایه ته نه بیله اخلي. نو دا دواړه پیسې ته څنګه اخلي په یو کور باندې؟ دا ټیک نه ده. که هغه اخلي نو ګاڼه کې محفوظ کې خوی شي او بس. نو دا دویمه طریقه جایز ده. دا صورت ښه دی. کرایه په ډېره ولګو، 10,000 پې ولګو، هغه سره پیسې شته دی، وس شته، یا دا کور داسې دی چې د هغې ګاونډ ښه دی یا کور کې ضروریات د هغه پوره کېږي، هغه سره پیسې شته دی، نو هغه تا ته تیار دی کرایه درکوي، هغه کرایه ترې واخله، ډېره ترې واخله، د کال حساب ولګو، هغه ترې نه وصوله کړه. جی یو کس تپوس کړی دی چې په دفتر کې دفتری اوقاتو کې تلاوت کول جایز دي او که نه، چې کله سړی دفتری کار نه فارغ وي که تلاوت نه کوي نو پس ګناه کې د مبتلا کېدو یره ده. بالکل تلاوت کولی شي، ذکر کولی شي، درود شریف ویلی شي، تلاوت کولی شي، د سترګو حفاظت هم کېږي، د ګناه نه هم پکې سړی بچ وي، خو په شرط د دې چې ستا دفتری کار نه متاثر کېږي، دفتری کار د نه متاثر کېږي هغه کو. مثلا یو کس ته ډاکټر دی غټ په هسپتال کې دی، هغه ته بیمارانو لین لګېدلی دی، 10 کسان مریضان ناست دي او دی هلته تلاوت شروع کړي، 1 سپاره 2 سپاره 3 سپارې تلاوت چې تر څو پورې نی ختم کړي تر هغو پورې مریض نه ګورم. سرکاري هسپتال دی، دا ټیک نه ده. ولې؟ ځکه چې مریض خو فوري علاج او دغه فوري تیمارداري پکار ده. دغه وخت کې د تلاوت مؤخر کا او که چې کله فرض عمل راشي لکه مزد دی نو د فرض مزد لپاره وقفه وکړه، فرض مزد وکړه، بیا راشه په خپل ځای باندې کښېنه. اوس د بیمارانو لپاره فرض مزد مه قضا کو چې ته وې چې دا اهم کار دی د بیمار علاج کول او فرض مزد ورته پرېږدې، نه، دا د الله جل شانو دغه وخت کې دا مزد په تا باندې فرض کړی دی. اوس الله پاک ګوري چې ته څه کې، الاول فالاول، الاهم فالاهم باندې عمل کول پکار دی. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی میاشت 2 میاشتې خپل کور والا سره ملاو نشي، یا کور والا بیمار وي یا بل څه وجه وي، یا سړی بهر دی، بهر ملک دی، نو دې سره په نکاح باندې څه اثر پروزي؟ نه، دې سره نکاح باندې اثر نه پروزي. د کور والا سره نه ملاوېدلو سره نکاح ماتېږي نه. البته طلاق سره نکاح ماتېږي، خلع سره نکاح ماتېږي، او کلمه د کفر یا عمل د کفر چې سړی وایي دې سره نکاح ماتېږي. نو دې سره نکاح نه ماتېږي، هیڅ اثر نه پروزي. که یو سړی 15 کاله بهر وي او د ښځې نه لرې دی نو په نکاح باندې هیڅ اثر نه پروزي. بل تپوس یې کړی دی چې اکثر شیطان زما په زړه کې خواهشات اچوي او دغه عمل د مس په وخت کې ډیر وي، نو د دې دپاره زه څه وکړم چې دا خواهشات نه پیدا کړي. تر څو چې خواهشات نه پیدا کېدل نو دا زما او ستا د وس خبر نه ده، دا د انسان د وس نه بهر ده، دا د شیطان کار دی. حدیث مبارک کې راځي چې کله اذان کیږي نو شیطان لري تختی، چې څومره پورې د اذان اواز وي نو دومره پورې دی منډې وایي. او حدیث کې راځي وله زرات، او دی ټیزونه اچوي هوا پرېږدي د یارې نه، او چې کله اذان ختم شي بیا دی راشي وسوسې اچي، او چې بیا کله په مونځ باندې سړی ودرېږي نو بیا په وسوسې اچي. نه په مونځ کې شیطان کار دا دی، دې ټایم کې خو هغه وسوسې اچوي، خو ته به په هغه وسوسو عمل نه کوې، هغه دیکه کو. او په مونځ کې چې سوی تلاوت د قرآن پاک، قرات، تسبیحات، ثنا، تشهد، دې ته خیال ساته. هغه په داسې طریقې وایه چې ستا پام هغې طرف ته وي، په شیطاني وسوسو باندې عمل مه کو، شیطان به خپله ستړی شي، ملا به ماته شي. یو کس وایي چې په جومات کې امام الحی شته دی، د محلې خپل امام، هغه د یو ورځې دپاره چېرته لاړ شي او په محله کې یو سړی دی چې هغه د جومات خادم دی، بیا د امامت دپاره په محله کې بل عالم یا قاری وي، لیکن دی یو امیش سړی مخکې کی، حالانکه امام حی ورته اجازت هم نه ورکړي. داسې کول جایز دي، په کار نه ده داسې، لیکن که چېرې داسې چا کړي وي نو موس کېږي، که چېرې هغه کس موس صحیح طریقې سره کړی وي.
یو کس تپوس کړی دی چې زما والد صاحب د ګوډو مریض دی، مسله ده ګوډي خوږي، په کرسۍ باندې موس کوي، د هغې کرسۍ مخې ته چې کومه تخته ده په هغې باندې دی سجده لګوي. خلک وایي چې په دې تخته باندې موز سجده نه کېږي، نو زموږ رهنمایي وکړي. دغه تختې ته ضرورت نشته، تختې ته ضرورت نشته. د دې طریقه ده چې ستا والد صاحب یا څومره بیماران چې دي د ګوډو په کرسۍ باندې ناست دي، نو هغه ته پکار دي چې قیام حالت کې په کرسۍ باندې قرات وایي چې رکوع ته ټیټېږي نو رکوع ته لږ ټیټ شي او سجدې ته د هغې نه ډېر ټیټ شي. بس باقي سجده په کرسۍ باندې په تخته باندې لګولو ته ضرورت نشته. دا چرته نشته دی چې دا به خامخا په هغې باندې لګوي. د مریض دپاره دا اجازه شته دی چې سر یې په ځمکه لګي نو دی معذور دی، عذر دی، تکلیف ورته رسېږي. نو دی له دومره کوي، حدیث مبارک کې راځي چې د رکوع ته سر لږ ټیټېږي او سجدې ته د هغې نه ډېر ټیټېږي. او که چېرې یو سړی په تخته باندې موس کوي، کله کله ما لیدلي دي چې رکوع کې هغه سر ډېر ټیټ کړي او چې کله بیا سجده کوي نو په تخته لاس کېږي، هغه سر د رکوع نه اوچت وي، دا موز نه کېږي. که چېرې په تخته باندې موس کړی وي خو په تخته باندې سر چې سجده کې لګي نو هغه د رکوع نه زیات ټیټ شوی دی، نو بیا یې موس شوی دی، تختې سره په فرق نه پروزي. لیکن دا طریقه خطا ده. بعضې کسان داسې دي چې هغه که چېرې دی سجدې ته ټیټېږي نو د ملا یې زور اخلي، د ملا تکلیف هم ورته ډېر زیات وي، او چې کله دی په څه باندې سر نه لګوي نو ټول بوج د ملا په تیر باندې راځي. نو ده ته دا اجازه شته دی چې دی په څه باندې د مدد دپاره، سپورټ دپاره، تکیه دپاره سر لګوي. خو دې که به هم دی دا خامخا کوي